د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جنگ نه وروسته شو. داسې کار شو چې نریندر مودي چې کوم دی نو هغه خو یو دړکې ورکړې هغه چې ځکه دړکو کار وکړو مطلب دا دی چې بیا به دا زما په دلته سیاسي پوزیشن هم په هندوستان کې خسي او ځکه هندوستان پاکستان هم لږ ویارو نو خبي ځکه چې هلته دوه ریاستونو کې انتخابات هم روان دي هغه چې په دې باندې به زه د هندوستان جذبات راوړم او په دغه دوه ریاستو کې به بي جے پي الیکشن هم وګټي. یو مقصد دغه بل مقصد دا و چې د خلکو پام راوړم د خپلو ناکامونه چې څومره ناکامۍ ماته ملو شوي دي په روان وخت کې چې له دې نه د خلکو زه پام واړوم او سیاسي فواید حاصل کړم. د دې لپاره هغه دغه د پلګام واقعیا وکړه په خپل وکړه پچای وکړه هر څه چې کړی دي ځکه چې د پاکستان د سرحد نه خو 400 کیلومتره لري دی دا په کوم ځای کې چې دا واقع شوی ده اول ته اتلکه پوجان ګرځي را ګرځي نو دغه ته خو یو پیری رسیدي شي او بل عام کسو هم کوته ورسي خو به هر حال اوس داسې کار کړی دی چې د ایران د صدر پزشکیان سره رابطه کړې ده چې منګه حالات معمول ته راوستل غواړو او زمونږ خو دونه توجه نه وه چې هندوستان پاکستان دونه دا خبره سیریس واغشته او ټول جنگي تیاری مکمل کړي نو پزشکیان ته ټلیفون کړی دی چې تر پاکستان د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړه شهباز شریف ته چې مونږ غواړو چې دا معامله دی په دې ځای باندې پاتې شي او نور دې زیاته نشي. یعنی په مخه باندې بیا مودي دا کوششونه شروع کړي دي چې معامله د نور زیاته نشي او بس په دې ځای باندې ودرېږي. هغه په مقابله کې پاکستان خپل ټول چې څونه میزایل سیستمونه دي اټمی وار هیډز دي او یا څونه سمندري جزونه دي یا سمندرونو چې کوم میزایل وستل کیږي او یا چې نور کوم روایتي وسلې دي هغه ورته ټول بیخي چوکس کړي دي او په دواړو سرحدونو باندې هم په مغرب باندې او هم په شغرب باندې دلته نن د هندوستان په خوخه باندې ځینو کسانو په شمالي وزیرستان کې د راننوستو هڅه کوله چې هندوستان په پاکستان په مشرقي سرحد باندې انګیج کو نو د هغه اړخ په منګ خپل کسان راواچو نو په دغه کې تقریبا چې تر اوسه پورې چې کوم معلومات را رسیدلي دي نو دغه کسان چې د افغانستان په مختلفو علاقو باندې په شمالي وزیرستان کې راوړېدل او بیا به د هغې نه پس بیا دوی بیلیدل به ځان له علاقې کتې خو په دغه ځای کې د پاکستان امنیتي ځواکونو راګیر کړي دي او تقریبا 80 کسان پکې وژلي دي او همدغه 80 کسان به وو د دې 80 کسانو نه به زیات نو دا دوی تشکیلو نو هغه تشکیل ولا غون وشته دي بل خو دوی یو لس کسان د پنجاب او د خیبر پختونخوا پورې ته نږدې رسیدلی نو هغه ولا لس په لس وژلي دي. نو دا هندوستان که مونږ سره داسې جنگ کوي که نه چې مونږ به هلته انګیج کي او مونږ به بیا د مغربي سرحد نه برا باندې افغانان راواړي او د افغانستان حکومت پورته وایي چې په دې اړخه په تاسو حمله کوي او هغه اړخه په هندوستان حمله کوي نو دا یو بدترینه دشمنی مونږ سره افغانستان راواغشته او دا یو هندوستان خو دې زمونږ بدترین دشمن نو خو خیر د هغې جواب مولا ډیر برابر ورکړ 80 کسان ته دغلته وژلي دي چې په بارډر باندې راوړېدل او هغه د ترهګرو تنظیمونو چې کوم مشران دي هغوی منلیم دي چې موږ له وژلي دي دغه شان د پنجاب او د خیبر پختونخوا په پوله باندې په کوارټرو باندې ولې هم تقریبا چې لږ تر لږه لس ترهګر وژلي دي چې په هغې کې 3 طالبان مني او دا نور پکې نه مني خو سی ټي ډي وایي چې موږ لس منلي دي. اوس دوستانو لکه زموږ دپاره دوی داسې یو جنګ جوړوي چې د یو اړخ نه به د افغانستان کې چې زموږ کوم مخالف دي ابره باندې راپرېږدي او د کوم اړخ نه دوی وایي چې مغربي سرحد نه خو ورته موږ یو نو دا پته ورته نه لګي چې موږ دې اړخ ته هم تیار یو دې اړخ ته هم تیار یو
او دغه اړخ ته هندوستان د اړخ خو موږ ته ډېر ارزان ښکاري، ځکه چې دا خو پرانسته جنگ دی. نو په پرانسته جنگ کې خو وروره مطلب دا دی چې لکه دا پکې نشته چې دا اوله او دا موله او دا بچکا او دا بچکا. منګه خو دلته تر هغه دا جنگ موږ ته ګران دی، ځکه چې دی موږ ته پته نه لګي چې دا زموږ خپل کسان دي که پردي کسان دي. او د اډې بازار جنگ دی، ګوریلا جنگ دی. نو دا جنگ موږ ته لږ ګران دی. خو زه په هغې کې هم دغه زموږ ځواکونو ښه پوره توره کړې ده او کوي به، او د دې اړخ نه موږ ښه پوره مطمئن یو، برابر یو، او د هندوستان اړخ ته هم ښه برابر ښه پوره یو. نو خبره مې په دې باندې کوله چې موږ خو تر هر اړخه برابر یو. خو آیا د کوم مسلمان ملکونو سره چې موږ وخت په وخت باندې ښېګړې کړې دي، جلسې مو له روغ کړي دي، جلسونه مو له روغ کړي دي، افغانستان د روس په جګړه کې که پاکستان نو اوسه پورې به په روس باندې د حکومتو بیا په امریکا راغله، نو که پاکستان نو تر اوسه پورې به په د امریکې حکومتو. دغه شان وروره په دنیا کې چې ایران ته څوک دغه ووایي وروره موږ جنډې راوالو، اوهو دا زموږ مسلمانان وروڼه دي، دوی ته به څه نه وایه. دغه شان فلسطین شو، دغه شان سعودي عرب شو، دغه شان امارات شو، دغه شان بل شو. ای مسلمانانو، په دې سخت وخت کې بغیر د چین نه او بغیر د یو کمزوري مسلمان هیواد بوسنیا نه چا ستاسو تپوس وکړ؟ لہذا په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې دا د دنیا دستور دی چې هر یو سړی خپل مفاداتو ته ګوري. په دې کې د مذهب، په دې کې د مسلک، په دې کې د ثقافت او په دې کې د نورو چیزونو خبرې نه وي. لومبې د خپل قوم مفاد دی او پسې بیا نورې خبرې دي. لہذا دا حقیقت تاسو ومنئ، دا ډېر تریخ حقیقت دی، خو دا ومنئ چې لومبې خپل ملک او بیا د هغې نه پس که ستاسو د وسه څه کېږي نو نورو خلکو سره هم که څه د وسه کېږي نو وکړئ ورسره. او دا یې په مونږ خو راله او په مونږ راغلې ده، او انشاءالله تعالی چې مونږ به په خپل سر باندې مطلب دی چې مونږ سره دونه قوت شته چې مونږ به ځان حفاظت وکړو. خو په دې افغانستان به بیا هم راشي، په دې ایران به بیا هم راشي، په دې نورو اسلامي ملکونو به بیا هم راشي، بیا دې زمونږ نه ګیله نه کوي. بیا ګوره دوی لپاره جلسې، جلوسونه، مارچونه، شیزونه، میزونه دوی لپاره مو باسئ. د فلسطین صدر محمود عباس د هندوستان په حق کې بیان ورکړی دی. یو مسلمان ملک هم زموږ په حق کې بیان ورنکړ بغیر د بوسنیا د یو کمزوري هیواد نه چې مسلمانانو او پاکستان موږ سره ښېګړه کړې ده. نو وروره پاکستان فسټ، لومبی د خپل پاکستان د مفاداتو خیال ساتئ، د 40 کروڑو عوامو خیال ساتئ، د هغې نه پس بیا د نورې معاملې دي.